نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ سوال وکړ یا رسول الله د جنگ احد نه بعد په تو باندې چې ته تکلیف بیا غلدا جنگ احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشونه مبارک شي چې وسنه سم مینه ور باندې وتلی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي بخاری شریف روایت کو عائشہ رضی اللہ سوال نه کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په ټولې نه زیات تکلیف د احد نه بعد هغه د طیف چې کیما امو ولا واقعا وا طیف ته چې دعوت ته لوړ و ال د قوم د تکلیف ورکړو سیرت کتابونه لیکلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قریش ته 10 سال تبلیغ په مکه کې وکړ او د هغه سره ډیر کم خلک هغه مسلمان شول نو 10 سوکا هغه خلک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین نه منا ځکه چې چا ذهنونه چې په سونه کولونه باندې هغه دار جوړو چې مثال کے طور پر نعوذ بالله مو رب هغه بوتا نو داسې په وارث په دوی رزي په درې سلور کوله باندې چا داسې نه بدلیږي چې هغه ډایرکټ بوت پریش دی او رب ذوالجلال اومني په بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال چې کله هغه ته دعوت د دین حق ور کړ هغه ډیر کم مخصوص خلک وسره مسلمان شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د مکینه مشرق طرف ته تقریبا 50 میل باندې چې کیما اریاد او طائف څوک چې الدلور وي د پاتې الله پاک د مشتو سي ټول بوزيان دا نو التکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې طائف ته کله لوړ و د مکینه چې دا تقریبا 80 یا 75 کیلومتر زوی جوړیږي او دې ټوله باندې چې څومره قبيله وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین حق دعوت چې تاسو دغه بوتون لیار پریج دوی ای هغه شی مخالفت کوال چې هغه په سونه کولونه باندې دوی په سجونه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حق الیار حق دین نه پرېږدول حتی کې چې طیف ته ورسېدل په لیار باندې څومره قبیلې وي چا خبره سره ونه منله او دین یې قبول نه کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې طیف ته ورسېدل او مقصد منزل یې دغه طیف و طیف ځای و هلته سردارانو ته کله یو سردار ته ملاقات ته کله بل سردار ته ملاقات ته کله بل سردار ته دین حق یې د بینوال چې بوتون پرېږده رب ذوالجلال طرف ته روشه زه پیغمبر یم بهرحال هغه د قریش نه دوا قدمونه نورای پسې ورتیر کړ صرف دانا چې دین می سره قبول کی بلکې خلک یې پسې جامه کړ چې داغه لیونای دا داغه مجنون دا داغه کاهن دا داغه ساحر دا په ګالې باندې ولوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کرسی تاریخ کتابونه لیکلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود نه وینتله حتی کې چې د کوم بیٹون شی وو ال تک هغه ته ویني ورسېدل شاید چې دا مبالغات دي خبرې نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات تکلیف مان کړ حتی کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه درد کې د طیف نه 5 کیلومتر سفر په پیدل باندې وکړ الته یو باغ او هغه باغ کې پناه وغوښتل هغه ته نه وتل هغه کسانې چې کیمه په غالي وشتل او پاس نه راوړل چې کله او پاس روانشل باغی بوخ کې هغه د عتبه بن ربیعه او د شیبه بن ربیعه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنون او ټاپر دشمنون یو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تکلیف دمره تکلیف وو چې دشمن ته رحم مر باندې روغل بل بوخ کې پناه ورکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي سلام په دغه سفر کې زید بن حارث رضی الله هغه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا کونه وروشتال نو دای په بتور ډال و د مخکې کېدل چې د کونه د په مو لاګي چې مو په محبوب باندې ونه لګي حتی کې چې تاریخ کتابونه لیکلي چې د زید بن حارث هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دغه سفر کې مختلف ځایونه باندې زخمونه لګیدلي چې دا بتور ډال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جوړېدل چې کله الته په هغه باغ کې پناه وغوښتله نو دغه عتبه او د شیبه دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټاپر دشمنانو خپل عیسائی او غلام او عداس نمایو هغه ته ویل چې مړه اورې کستا انګور ویرا په پلیټ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انګور پیش کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انګور شروع کوله نو بسم الله الرحمن الرحیم دغه الفاظ یو ویل هغه عداس غلام عیسائی دین باندې و نو هغه ډېر په تو ویل چې دغه الفاظ چې د تو ویل دا خدای طیف په ایریا کې هیڅوک نه ای دا مطلب چې ټول کافر او مشرک دي نو ته دغه الفاظ څنګه ته څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین سوال وکړ چې ته څوک چې ز عداس نو مامې دو عیسائی دین باندې د نین و الکایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر په تو ویل چې الته خدای مو ورور یعنی پیغمبرای ورور یونس علیہ الصلوۃ والسلام ها الله پاک دغه حق دین تر نه چلاو نو د چې دا خبره اوریدله ډایرکټ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ هغه چاپی کړل سونه چاپی کړ شی چاپی کړل چې دا خو ته واقعي حق او سچ پیغمبر یې چې ته یونس علیه السلام هم مانه یعنی هغه د منال د پېژندال عیسائی دین باندې و نو هغه نه پاسته د عتبه او شیبه چې کله غلام ولیدل چې نبی علیه السلام شی چاپی کړی ډایرکټ وروښتل چې سم عملادو
چې معاملات داسې چې واقعي د حق او سچ پیغمبر دا دې ته د هغې خبرې معلومات شته ده چې هغه د بوه پیغمبر نه مسوا هېچ چاته نشته ده دا واقعي پیغمبر دی چې د دې خبرې معلومات شته چې یونس علیه السلام مخکې هغه نینوه علاقې ته پیغمبر ارغلی و نو ډایرکټ دغه عتبه او شیبه بیا مخالفت کوي چې کسې ته مو وویل چې شهد انګور ویره خو خیال کوه چې جادو در باندې ونه کې په تو بیا جادو وه د نبی علیه السلام مخالفت چې هلته به چا دین وي سره قبلوال په هغې باندې به ډایرکټ الزام او په نبي علیه السلام به خود الزام دا خو د نبی علیه السلام ستره زندگی د 63 سال زندگی مختلف کتابونه ورباندې کړي شوي دي چې نبی علیه السلام کله حق دین بیان کړی ده نو د چا د مخالفت نه هغه پاتې شوی نه ده